د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې څوک د الله رب العالمین د رضا دپاره د الله رب العالمین د قرب او نزدېکت دپاره یو ورځ اعتکاف وکړي، نو د دې یوې ورځې په بدله کې به الله رب العالمین دته د جهنم نه 3 خندقه فاصله چې کوم دی نو هغه ورکړي، او د یو خندق او د بل خندق په منځ کې فاصله تر د ځمکې او د اسمان ده. یعنې د یوې ورځې د اعتکاف دومره فضیلت دی چې دې له به الله رب العالمین د 3 خندقونو په فاصله باندې د جهنم نه لرې کړي، لکه 3 پیرې چې سړی ځمکې او اسمان په منځ کې چکر لګوي، دومره به الله دې د یوې ورځې په اعتکاف باندې د جهنم نه لرې کړي. نو چې 10 ورځې د رمضان په اخرنۍ عشره کې اعتکاف وکړي، د هغې به څومره اجر وي. دغه رنګې حدیث مبارک کې نبي علیه السلام فرمایي چې څوک د الله رب العالمین د رضا دپاره د رمضان مبارک د اخرنۍ عشرې اعتکاف وکړي، نو الله رب العالمین به د دې په بدله کې دته د 2 حجونو او د 2 عمرو ثواب ورکړي. او حدیث مبارک کې نبی علیه السلام فرمایي چې معتکف چې کوم دی دته د ټولو خلکو په مقدار څومره چې خلک اجر